دي او درې صورتونو کې صرف دروغ څه توریه ورته علماوي چې کولی شي. یو هغه د دوو کسانو جنگ خو اسم فساد دی، جنگ خو اسم نقصان شیز دی، نو کدی چرته جنگ کې د خلاصې په ترو دته لږ دروغ ویلی شي. دویم هغه صورت کم صورت کې چې یو سړی صاحب حیثیت نه یا د هغه کور والا یا سنور داسې، نو کدی یو شیز په 10 روپۍ روړي ښځې ته ویلی شي چې په 15 روپۍ مې راوړی دی. او خزم خاوند ته لږ ډیره توریه داسې کولی شي. او دریم صورت د دوو کسانو د صلح په وخت کې، تا ته اوس پته ده چې یاره دا دوه کورونه نه رغېږي، دوه کسان خپلو کې یو بل سره جنګونه کوي، نو خیر دی دی یو بل ته په دې کې ووایه چې پلانې ډېر خفه دی یاره چې تا سره روانه کړې ده، تا سره جنګ کړی دی. دی بل ته وایي هغه ډېر زیات خفه دی، نو چې ته هغه ته وایې د هغه پړه کې د ده رحم راشي او ده ته وایې د ده پړه کې د هغه رحم راشي، نو الله به تعالی په دې اجر هم درکړي او په دې. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر وقال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. رواه أبو داود. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی ما به چې څه د دواړو جهانو سردار نه اورېده هغه به مې ځان سره لیکل، صرف د دې د وجې نه چې زه بیا وروستو یاد کم ځان سره حفظ کم. وی قریشو زه منې کړم، ما ته ویل څه مه لیکوئ، نبي کریم صلی الله علیه و وسلم خو یو بشر دی، یو انسان دی. وی بعضې خبرې به په خوشحالۍ کې کوي، په خوشطبعۍ کې به کوي، او بعضې به په غوسه کې کوي. نو ما لیکل بند کو، زه راغم نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ته مې وویل د الله رسوله ما ته قریشو داسې ویلي دي. وی د الله رسول د خپلې خولې طرف ته اشاره وکړه. وی د الله په ذات مې د قسمي، وی چې څه زما د خولې نه روز وي هغه لیکوي دا حق خبرې دي. الله تبارک وتعالی زما د خولې نه چې سره وکاږي هغه حق وي. د انبیاو خبرې هغې کې ګپ کې مراشي هغې نه ډېر زیات مسایل لوزي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر د خولې نه چې کمې خبرې روزي نو هغه د هوا خبرې نه دي، فضول خبرې چرته هم نه دي راوتي چې راوزي بهترین کلام د انبیاو د خولې نه راوزي. عبدالله ابن عمر صاحب نه یو روایت دی چې انبیا کلم خبرې کوي نو هغې خبرې رښتیا خبرې کوي، د صداقت خبرې کوي، هغې کې یو علم پروت دی. روایت کې راځي وی یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم په خدمت کې حاضر شو. وی د الله رسول وی جنت ته د تلو عمل لا تو خایا. د الله رسول ورته وی رښتیا وایا. وی کم سړی چې رښتیا وی نو وی دی به نیک سړی جوړ شي، ایماندار سړی به جوړ شي، او چې کم سړی ایماندار شو نو هغه جنتی دی. او وی که ته دروغ وی، کم سړی چې دروغ وی نو وی دروغ جن سړی بیمانه سړی وي هغه بدو طرف ته روانې وي، دا سړی جهنمی دی. نو چې کم سړی رښتیا وی نو د ده هغه اعمال مخکې رو روزي په رښتیا کې، او که خیال هم کړي دروغجن سړی یو دروغ له لس وی. که یو خبره دروغ وکړي نو خلک به ورته ما ته د دې پروف راکړه، ثابت یې که راته، نو هغه به ورته په دې تاوی، کله به په دې تاوی، دومره ډېر دروغ به ورته ووایي چې هغه به ځان الټه ښه ډېر زیات ګناهګار کړي. عبداللہ ابن مسعود سے وی رسول الله صلی الله علیه و وسلم ارشاد فرمایلو وی ځان کې د رښتیاو عادت پیدا کوي. وی ځکه وی د رښتیا چې دی وی دا انسان ته د نیکۍ توفیق ورکوي، او نیکي سره انسان بیا جنت ته داخل شي. او دروغ چې دی نو انسان بدو طرف ته غورځي، جهنم ته لاړ شي. او بیا وی علما لیکي وی دا یو کړی ده، کله یو سړی یو زنځیر ته لاس اچي، د هغې کړی ته لاس اچي
نو که هغه د رښتیاو کړی وي نو هغه به ورو ورو هغې پسې نورې کړی انخلي تر دې حده پورې چې هغه کړی خاتمه بالخیر به د دې سړي نصیب شو، نیک سړی به وفات شي. او که د دروغو کړی ته سړي لاس واچولو، هغه دروغو کړی ته به لاس اچي، هغې کې به بله کړی د دروغو لګي تر دې پورې چې آخرنی انجام د دې سړي خراب وي. او په روایت کې راځي د الله رسول فرمایي وی درې علامته د منافق دی. اذا حدث کذب، وی کله چې دی خبرې کوي وی دی به سوچه دروغ وي. و اذا عاهد غدر، او چې کله واده د سره کېږي واده خلاف ورزي به کوي. و اذا اؤتمن خانه، او چې کله یو دله امانت ورکړي دی به پکې خیانت شروع کړي. دا د منافق سړي علامت دی. عام روټین کې سموره بن جندب رضی الله تعالی عنہ فرمایي د الله رسول به روټین داو، سحر منځ به چې وشو نو یې مخ به یې راواړولو او ارشاد به یې وفرمایلو وی چاسو خوب کتلی دی؟ چې صحابو به خوب کتلی ورته به یې وویل د هغې تعبیر به یې وله ورکه. نو یو ځل یې تپوس وکړو وی چا خوب کتلی دی؟ نو چام جواب ورنه کو وی د الله رسوله چا نه دی کتلی؟ خو وی ما بیګا خوب کتلی دی. وی یو دوه کسان راغځي ځان سره روان کم، وی ډیر لرې بوتلم، یو کلو میدان ته بوتلم. وی چې کله هغه میدان ته لاړم په هغې کې مې تکل وکړو، په ابتدا کې مې یو څو کسان وکته. یو پیلنی سړی مې داسې وکته یو په ځمکه پروت دی او بل یې سر ته ولاړ دی. نو چې کم په ځمکه پروت دی دا بل چې کم ولاړ دی دی غټ کاڼې رالی او په دا سر باندې ولې د سر ټوټې ټوټې شي، ځمکې سره اوار شي او بیا دوباره د سر راوځي شي. وی دی بیا کاڼې ته لاس کي بیا ووایي وی ما وی دا څوک دی؟ دا څه ماجره ده؟ وی مخکې راځه. وی چې مخکې لاړم، مخکې مې سفر وکړو نو وی یو سړی اوس په ځمکه باندې الټه پروت دی او بل سړی دی د هغه د شا طرف نه راغلی دی او هغه سره لاس کې څه تیره آله ده. وی دی د دې خولې نه والې داسې کټ کړي چې دا یو وښکی نه یې کټ کړي دی بل وښکي پورې دا ټوله خوله وله کټ کړي. وی واپس ته د خوله سمه شي، وی دی بیا دا کټ کوي. وی ما تپوس وکړو څه ماجره ده؟ وی مخکې راځه. وی مخکې چې لاړم نو وی د یو تنور په شانتې داسې یو کوې و او هغې کې اور تمبېده. وی داسې اور چې په هغه اور کې بربند سړي او بربند ښځې پراته وو. وی چې اور به کله لمبه وواله ده خلک به د دې خولې نه بهر راووت، اور به ښکته شه چې دی به ور پرېوت، اور به نور تیز شه. مې د الله رسوله دا څوک دی؟ الله رسول وی دا څوک دی؟ وی مخکې راځه. چې مخکې لاړه وی کته نو په هغې کې یو نیر شانتی دی، په هغه نیر کې یو سړی دا وینو نیر دی، منځ کې پکې سړی پروت دی چې دی به کله اوږې شو یو طرف ته به راغه بل سړي به کاڼې راواغېستو په خوله به یې وویشتو واپس به هغه منځ ته لاړه. نو چې مخکې لاړم نو یو سړی مې وکتو ښکلې صورت ښکلې چهره وي، هغه سره ډېر ښې ماشومان ناست وي، دومره ماشومان ما چېرته نه وو کتلي. او بیا مې چې مخکې مزل وکړو نو وایي یو ښکلې شانتې باغ ته بوتلم، هغه باغ کې دننه بل ځای ته بوتلم چې هغې کې بل ځای ته لاړم یو محل ته ووتم. وی کله چې هغه محل ته لاړم راته وایي چې دا ستا دی؟ راته وایي وی زه جبرائیل دا بل لا سره میکائیل علیه السلام دی. وی چې پیلنی کس دې کم وکته وی دا هغه سړی دی چې د مونځ وخت به شو د به غفلت اختیار کو. دا هغه سړی دی چې کم سړي به قرآن یاد که بیا به ځان کې غفلت راوسته وی نن دا د عذاب دی دی په دې کې مسلط دی. وی چې د دا سر ماتېږي واپس جوړېږي ماتېږي دا د دې سړي عذاب دی. وی دا دویم کس دی چې وکته دی وخت کې نه بیا دا خوله ورلکټ که دی بل وخت کې پورې او دا د تر قیامته پورې به عذاب وي. وی دا ستا د امت دروغجن سړی دی. کم سړی چې دروغ وایي نو وی دا هغه سړی دی وی چې دی په دې عذاب کې مبتلا دی. او وی دا دریم قسم چې وکته ډېر خلک په دې تنور کې پراتو وی دا ستا د امت هغه بدعمله ښځې او بدعمله سړي چې خپله حیا پردی ښځې ته او پردی ښځه پردي سړي ته خپله حیا ظاهره کړي. وی دا هغه خلک دي چې په عذاب قبر کې مبتلا دي. او وی څلورم سړی وی تا چې وکته وی دا هغه سودخور سړی چې په دنیا کې به د سود کول دومره به یې کول چې خېټه به یې نه مړېده
وی دلته هم د دې سړي خېټه نه مړېږي او چې دی کله راځي وي دی په دې عذاب کې مبتلا دی. په هغه ځای کې یو بل سړی وکته چې هغه به د اور نه ګیر چاپېره منډې والې، کله به د اور یو طرف ته منډې والې کله بل طرف ته. نو الله رسول تپوس کې دا څوک دی؟ وی دا د اور فرشته مالک دی، وی د ډیوټي ده چې دی دا اور تیزی، او دا مشر سړی دی چې وکته دا حضرت ابراهیم علیه السلام د سره د امت ټول هغه خلک چې کم ماشومان اسلام بروړي هغه ټول ورسره ناست دي. او دا ابتدا کې چې کم باغ و دا د عام مسلمانانو جنت دی. دی پسې بیا د شهداو دی، بیا د صلحاو دی، بیا هغې پسې چې کم د اعلی مقامو د الله رسول وی دا ستا محل دی. الله رسول وی داسې محل ما په ژوند کې چرته نه و کتلی، داسې بهترین محل وی زه پکې ایسارېږم وی نه وی د دې لا وخت شته دی. نو دا هغه دروغجن سړی چې دا وښکي ولشلي په عذاب کې مبتلا دی. او 3 صورتونو کې صرف دروغ څه توریه ورته علماوی چې کولی شي. یو هغه د 2 کسانو جنگي، جنگ خو اسم فساد دی، جنگ خو اسم نقصانی شیز دی. نو کدی چرته جنگ کې د خلاصې په ترو د تلک دروغ ویلی شي. دویم هغه صورت کم صورت کې چې یو سړی صاحب حیثیت نه یا د هغه کور والا یا سنور داسې، نو کدی یو شیز په 10 روپۍ روړي ښځې ته ویلی شي چې په 15 روپۍ مې راوړی دی. او ښځم خاوند ته لږ ډېره توریه داسې کولی شي. او دریم صورت د 2 کسانو د صلح په وخت کې دا ته اوس پته ده چې یاره دا 2 کورونه نه رغېږي، 2 کسان خپلو کې یو بل سره جنګونه کوي. نو خیر دی یو بل ته په دې کې ووایه چې پلانې ډېر خفه دی یاره چې تا سره روانه کړې ده، تا سره جنګ کړی دی. دی بل ته وایي هغه ډېر زیات خفه دی. نو چې ته هغه ته وایې د هغه پړه کې د رحم راشي او ده ته وایې د ده پړه کې د هغه رحم راشي. نو الله به تعالی په دې اجر هم درکړي او په دې دروغ دی بیا الله نه رانیسي. زما محترمو د دروغونه پرهیز وکړئ. قسمه دروغ وایو او بعضې دروغ خو داسې وایو ته وایې که چېرته په کور کې هم کرلي دي، یقین وکړه چې څوک به ترې خبر هم نه وي هغه پسې به یو شجره د دروغ وتړلی شوي. نو دا ټول عذابونه موږ پسې را روان دي. موږ ته ګناه معمولي ښکاري خو د هغې عذاب ډېر لوی دی. الله دې موږ د دروغو نه وساتي او الله دې موږ له په دې عمل توفیق راکړي. واخر الدعوانا الحمدلله رب العالمین.